السلام علیکم. څنګه چې پاکستان کې نن سبا خبرې روانې دي چې حکومت چینج کېدو والا دی, حکومت के दिन गिने जा चुके हैं. هم سیم سچویشن په افغانستان کې هم دی. افغانستان کې بعضی ګروپونه راپاسېدلي دي او هغې باقاعده تحریک شروع کړی دی چې موږ افغانستان کې د طالبانو رژیم چینج کول غواړو او دلته یو جمهوري نظام قایمول غواړو. اوس په هغې کې بعضې ګروپونه لکه افغانستان ریزسټنس فرنټ شو, افغانستان فریډم فرنټ شو, هغې الریډي د 2021-22 نه تر کله نه چې د افغان طالبانو حکومت راغلی دی هغه وخت نه دی خپل کمپین شروع کړی د دې رژیم خلاف. خو اوسه پورې دې کوششونو څه ثمرات ونه ښودل. اوس چې کوم ګروپ راوتی دی او هغې ته په انټرنیشنل میډیا باندې ډېر زیات پذیرای میلاویږي, مختلف میډیا یې کور کوي چې دا پاسبل ده چې دی په افغانستان کې رژیم چینج وکړی شي. هغې نوم دی افغانستان یونایټډ فرنټ او د دې ګروپ لیډ کولو والا دی سمی سادات. اوس دا سمی سادات د افغانستان چې کوم مخکنی حکومت و د اشرف غنی په هغې کې لیفټیننټ جنرال پاتې شوی په یو غټه عهده باندې, او بله دا چې د سټریټجي داسې د پلانینګ یې داسې جوړ کړی دی چې هغې نه دا ښکاري چې کیدی شي پاسبل دا ده چې دې رژیم چینج وکړی شي. هغه سټریټجي دا ده چې 3 فیزز کې به مونږ د طالبانو حکومت غورځو. اولنی فیز کې به د طالبانو فایټر مونږ ټارګټ کوو او په دې باندې الریډي کار روان شوی هم دی. که ته نن سبا ریپورټس وګورې, د افغانستان حالات وګورې, د هغې نه دا ظاهریږي چې په دې اولنی فیز باندې دې ګروپ کار روان کړی دی. لکه د افغانستان بعضې صوبې بدخشاه, زیبل او تر دې چې قندهار کې هم حالات خراب دي. بعضې ریپورټس راځي چې طالبانو 35 کسان وفات شوي دي پکې او 50 خوشه پکې انجر دي. نو دا انډیکیشن ورکوي چې په دغې پلانینګ باندې کار روان شوی دی او د رژیم چینج لپاره کوششونه روان دي. دویم فیز به دا وي چې د طالبانو چې کوم میلیټري انسټالیشن دي دا به ټارګټ کوو. دریم فیز کې به د طالبانو لیډرشپ ټارګټ کوو او دغه شان چلته سټیپ بای سټیپ به مونږ افغانستان کې طالبانو رژیم چینج کوو او جمهوري نظام به قایمو. او سوال دا دی چې پاکستان به کوم طرف ته ودرېږي؟ آیا پاکستان به طالبان سپورټ کوي که نه پاکستان به دغه افغانستان یونایټډ فرنټ AUF سپورټ کوي؟ ځکه چې پاکستان هغه ملک دی چې د دې طالبانو راوستلو کې مین کردار ادا کړی دی. طالبانو حکومت جوړولو کې دوحه اګریمنټ پاکستان کړی. دغه شان تاسو ته پته دی چې فیض حمید په 2022 کې کله چې طالبانو حکومت راغی او د امریکن انخلا وشوله نو دې تلې والته یو کپچې هم څکلی و. د هغې نه تد دا ظاهریږي چې د پاکستان څومره غټ رول په افغانستان کې د طالبانو حکومت قایمولو کې. خو چونکې اوس طالبان د پاکستان خلاف ولاړ دي, هندوستان سپورټ کوي او په پاکستان کې ټیرریسټ اکټیویټي سپورټ کوي, نو اوس به پاکستان کوم طرف ته ودرېږي؟ دویم سوال دا دی چې د دې وجوهات څه دي؟ څه وجه وه چې په افغانستان کې دا کمپینینګ شروع شو؟ آیا دې ته انټرنیشنلی سپورټ میلاویږي دغه ګروپونو ته که نه دوی خپله تنګ شوي دي په افغانستان کې او دا کمپین یې شروع کړی دی؟ اوس که ته د دې وجوهاتو باندې لږ غور وکړې, هغه ایکسټرنل هم کیدی شي, انټرنل هم کیدی شي, خو مینلی یو څو وجوهات مخې ته راځي چې هغه پاسبل دي چې د هغې د وجې نه خلک راپاسېدلي. په هغې کې اولنۍ وجه هغه دا ده چې د افغانستان طالبانو پالیسیانې ډېر زیات شدت والا دي, سختې دي, چې هغه نه انټرنیشنل کمیونټي ایکسپټ کوي نه د افغان چې کوم خلک دي هغې ایکسپټ کوي. په هغې کې بعضې پالیسیانې دا چې د 8 نه بعد به زنانه ایجوکیشن نشي حاصلولی, هایر تعلیم ته به د هغې رسایي ممکن نه وي. بله دا چې کم خلک ګیرې خرئ هغې به ګیرې پرېږدي او دغه شان نورې سختې پالیسیانې دي چې د هغې خلاف خلک ولاړ دي په افغانستان کې هم او انټرنیشنل کمیونټي خو د هغې مذمت کوي. نو د دغه پالیسیانو وجه هم کیدی شي چې افغانستان طالبانو خلاف خلک راودرېدلي. دویمه وجه د افغانستان ډیپلومیټک ریلیشن دی. د افغانستان طالبانو تقریبا 15 کاله برابرېدو والا دي چې د دې حکومت دی په افغانستان کې, خو تر اوسه پورې د دې حکومت صرف او صرف یو ملک ریکګنایز کړی دی, هغه دی رشیا. ځکه چې رشیا سره د دې ډیپلی مفادات دي. تر دې چې هندوستان انډیا سره ډیر زیات مضبوط تعلقات دي, خو هغې اوسه پورې دا طالبانو حکومت باقاعده یو حکومت نه دی ریکګنایز کړی, اگر چې سفارتي تعلقات یې ورسره ډېر ښه دي.
نور یو ملک هم د دې طالبانو حکومت تایید نه دی کړی، نه دی ریکګنایز کړی. نو چې طالبان په دې کې کامیاب نشو چې په انټرنیشنل لیول باندې خپل ځان ریکګنایز کړي، نو څه به د افغانستان اقتصادي لحاظ ښه کړي، څه به عوامو ته مفاد پیدا ورکړي، هلته به انویسټر راشي، هغوی به انویسټمنټ وکړي. دغه وجه هم کیدی شي، خو مینلی وجوهات هغه ایکسټرنل کیدی شي. که ته وګورې پاکستان د افغانستان د طالبانو نه ډیر زیات تنګ راغلی دی. افغانستان طالبان د انډیا سره تعلقات ښه کړي دي، پاکستان آلریډي د انډیا سره هم جړب دی، دلته ایران جړب دی، په هغې کې هم انوولډ دی، او هلته افغانستان هندوستان سپورټ کوي، هندوستان د افغانستان په ترو باندې په پاکستان کې ټیرریسټ اکټیویټي کوي. اوس پاکستان سره یو آپشن پاتې شوی دی چې په افغانستان کې حکومت چینج کی، او د هغې څه ناڅه تانې باندې به تاته هم میلاویږي. یو څو ورځې مخکې په امریکا کې د پاکستان او د امریکې چې کوم وزارت خارجه د په هغې په منځ کې یو میټینګ شوی و. په هغې میټینګ کې په دې کاونټر ټیرریزم باندې خبرې شوې وې چې څنګه مونږ ټي پي او بي ایل اے دا ګروپونه به مونږ ریسټریکټ کوو چې دوی پاکستان کې ټیرریسټ اکټیویټیز نه کوي او نورې دنیا کې هم نه کوي. په دې باندې خبرې شوې وې. نو د دې نه دا ته انډیکیشن میلاویږي چې پاکستان غواړي چې دا ټیرریسټ اکټیویټي ختم کی او د دې سپورټ امریکا هم کوي. اوس پاکستان دا سټانس چې کوم دی دغه تایید هم هغه ګروپ کړی دی، افغانستان یونایټډ فرنٹ. لکه پاکستان دا وایي چې دا چې کوم ټیرریسټ راځي ټي ټي پي والا، بي ایل اے والا، د دې فاینانشل سپورټ انډیا کوي او په افغانستان کې ورته سیف هیون میلاویږي او راځي په پاکستان کې ټیرریسټ اکټیویټیز کوي. همدغه بلیم دغه سمی سعادت په افغانستان حکومت باندې هم لګولی دی. ویلیو ده په یو پریس کانفرنس کې چې دا طالبان دغه ټي ټي پي او بي ایل اے سپورټ کوي او چې کوم نیبر کنټریز دي هغې کې ټیرریسټ اکټیویټیز کوي. نو د دې نه اوس تاته ظاهرېدی شي چې پاکستان کوم طرف ته ولاړ دی، پاکستان څوک سپورټ کوي. بله دا چې کوم سمی سادات دی د انټرنیشنل کمیونټي نه دا ډیمانډ هم کوي چې زموږ سپورټ وکوي، ځکه چې موږ د طالبانو دا سخت رژیم چې دی دا موږ چینج کوو. دلته موږ یو جمهوري نظام راوسته غواړو او د نیټو کنټریز نه او د امریکن کنټریز نه د هغې نه باقاعده سپورټ ډیمانډ هم کړی دی. اوس نیټو کنټری چې کوم دي یورپي ملکونه هغې خو جمهوریت سپورټ کوي او دا ناره د سمی سادات هم ده چې موږ جمهوریت دلته راولو. نو اوس به د یورپي ملکونو نه هم دې ګروپ ته سپورټ میلاویږي. نو بیا دا چانسز سیوا کیږي چې کیدی شي په افغانستان کې رژیم چینج وکړی شي، خو په هغې کې یو ګورنمنټ هغه داسې دی چې هغه به د طالبانو سره ولاړي، طالبانو سپورټ به کوي، ځکه چې طالبان د هغې په کار راځي چې پاکستان خلاف کاروایانې وکړي او هغه د انډیا. نو انډیا به د هغه ګروپ ضرور مخالفت کوي ځکه چې هغه د انډیا موقف خلاف روان دی. نور چې کم ملکونه دي، یورپي ملکونه دي، امریکا ده، پاکستان دی، هغې په یو پیج باندې دي چې د دغه ګروپ حمایت وکړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت چینج کړي. اوس په افغانستان کې حکومت چینج کیدی شي که نه شي چینج کیدی، دا مینلی اوس د افغان د طالبانو په پالیسیانو باندې هم ډیپینډ کوي چې آیا هغې اوس په دې خپلو پالیسیانو باندې مضبوط ودرېږي که نه په هغې کې څه چینجز راولي، څه نرمي پکې راولي چې پاکستان طرف ته هم خپل نرمي شو کی چې او موږ تاسو سره تعلقات ښه کوو، دا چې کوم ګروپونه دلته نه درځي هغې به موږ ریسټریکټ کوو چې بیا په پاکستان کې ټیرریسټ اکټیویټیز نه کوي. که نه هم هغه سخت پالیسیانو باندې مضبوط ودرېږي نو بیا به د هغې نه پته لګي چې رژیم چینج پاسبل دی که نه دی. اوس تاسو څه خیال دی چې آیا افغانستان طالبان به پاکستان سره به واپس خپل تعلقات ښه کوي که نه سیم به د انډیا سره هغه شان تعلقات ساتي او د پاکستان خلاف سټانس به ساتي، پاکستان کې به ټیرریسټ اکټیویټي سپورټ کوي؟ ستاسو څه خیال دی؟ خپله رایې په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. تھینک یو. الله حافظ.